زما مسلمانانو روزدارو رونو او خويندو ماوردونکو نن با زمونگا فقهی مسائل صدقه فطر چې په پښتو کې سرسایه ورته وایي او فطرانه ورته وایي سرسایه متعلق وي. ترمذی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 151 حدیث نمبر 673. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یو سړی ته حکم وکړلو چې لاړ شه او د مکې معظمې په ګلیو په کوڅو کې دا اعلان وکا چې صدقه فطر واجب ده. بل حدیث د ابو داود شریف ته ابو داود جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 158 حدیث نمبر 3754. حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرمائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدقہ فطر مقرر او فرمایلا چې تاسو فضول او بیهوده کلام روجو سره صفائی ورکی نیز د مساکینو با خوراکو ګرځيږي. مطلب دا دی چې تاسو نه په روجو کې کمی خبرې شوي فضول بیهوده خبرې شوي وي نو چې تاسو صدقه فطر ورکې هغه بیهوده خبرو په وجو سره بس تاسو روجې چې دی پاکي ختمه شوي نو صدقه فطر چې تاسو ادا کړئ نو تاسو روجې به پاکي وګرځيږي. بل حدیث شریف تے حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائل چاچ صدقہ فطر ادا کړي نوی نو د دغ بندا روجی چې دی دا د ځمکې او آسمان په منځ کې معلق لټکا ولاړی. مطلب دا دی چې صدقہ فطر واجب دی. صدقه فطر ورکول پکار دی. صدقه فطر ندی پر خودل پکار. تاسو دې صدقه فطر متعلق احکام واوریدل. مزید احکام صدقه فطر سمره دی پچا باندې دی دا به ان شاء الله مزید په مخ کې کلیپونو کې بیانو. تاسو ته زموږ درخواست دی زموږ دا فیسبوک پیج دی دا هم تاسو خپل ځان سره لایک کړئ او شیر کړئ او زمونږ یوټیوب چینل هم تاسو تر ځان تکئ او نور مسلمانانو سره هم شیر کړئ.